سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او ډېر زیات هوښیار و، خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به یې کولې، د عقل خبرې به یې کولې. د دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و، د قریشو خطیب، ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله، د نبي علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې. نو چې کله نبي علیه السلام دی ولید کنه، نو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس څه شوله؟ اسانه شوه، ځکه سهیل ابن عمر راغی، دا هوښیار سړی دی، دی په خبره باندې پوهېږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي. نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو، وی د دغه پیغمبر نه ماله ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته دغه پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده، ما ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته وفرمایل هلکه ګورئ سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبرې نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر دی کوس مسلمان شوی نه دی، دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع کې مسلمان نه شو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله، دی په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی دور خلافت او امیر المؤمنین نو خلق ورسره میلاویدو، په ورځ باندې ګڼ ډېر خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغه رنګې صهیب رضی الله تعالی، بلال رضی الله تعالی، دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دوی ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دن نه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دي هغوی ته وایي چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل کنه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبر او کړی دا خصوصا ډیر عجیبه غونته منظر نه ما، عجیبه غونته کاری نه ما. هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي، دا خو عجیبه غونته خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ته خبر وکړه، وی ای ابو سفیان، ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډېره غصه ده، ما ته پته ده چې تاسو غصه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، زه ستاسو په مخ باندې یو غصه ما ته ښکاري اینما. خو یو خبره واورئ، د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پېښ شو، په تاسو هم پېښ شو، په دې غریبو صحابه کرامو هم څه شو پېښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پېښ کړی شو. نو دوی خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل؟ ډایرکټ هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کوم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړی، دوی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها دغه شرافت مونږ نه د دغه نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کړو. څنګه به حاصلو؟ چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړه او د دغه ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کړ د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لاره کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل بن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه، وی د الله پاک پیغمبر څومره مال چې مې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولی، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګوم، څومره مال چې مې ستا خلاف لګولی د هغې دوجن به اوس ستا په مرګتیا کې لګوم، او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به اوس ستا په مرګتیا کې کوم.
نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې څه شو فتح مکه پر باندې د هم مسلمان شو.